السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې نغمه بیبي خو هم عزتمنو په حق باندې ورسېدله. راځئ مینوال څنګه ورسېدله ټول معلومات نن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. نغمه عزتمنو د پښتو ژبې یوه مشهوره سندرغاړې ده او یوه پخوانۍ ده. عزتمنو دا او منګل عزتمنو خپلو کې ښځه او خاوند چې منګل ورسره عزتمنو ډېر په خوښه باندې واده هم کړی و، چې کله چې د منګل نه 4-5 بچي راوړل، هغې نه بعد بیا نغمې وویل چې منګله زما تا سره ټیم نه تېرېږي، غواړم چې تا نه یعنې زه رخصت غواړم، یعنې طلاق غواړم، زه په امریکا کې زندګي کوم او ته دلته کې په افغانستان کې د زما او ستا زندګي یعنې خپلو کې نه سازېږي، ځکه چې زه په هلته کې په امریکا کې اوسېږم، نو ستا به مخې ته ډېر سخت اعتراضات مخې ته به راځي او ما پسې به ټلیفونونه کې، کله به ما ته وایې چې راشه، کله به وایې ځه. نو د دې نه ښه دا ده چې بس یو بل له طلاق ورکړو، زه د تا نه خلاص، ته د ما نه خلاص. عزتمنو دوی بیا یو بل ته طلاق ورکولو. د هغې نه بعد بیا نغمه لاړله امریکې ته او په امریکا کې خپله زندګي وکړه. دا بیا یې د هغې نه بعد بیا د یو افغاني سره واده هم وکړلو، چې بیا اوس عزتمنو وي په سوشل میډیا باندې یوه خبره روانه ده، ویل کېږي چې نغمه د پښتو ژبې مشهوره پخوانۍ سندرغاړې یعنې په حق باندې ورسېدله. خو عزتمنو چې دا څومره پخوانۍ ده یعنې بوډۍ ده، خو دومره عزتمنو زړې ځوان دی چې په ځان باندې خرچې کوي او ځان هېڅکله بوډاتوب ته نه ورکوي، وایي چې ما سره د اخر د څه خبرې کمې دي. خو عزتمنو دا خبرونه دروغ دي چې دا یعنې وفات ده. تا اوس هم عزتمنو ویل کېږي چې د دې یو زوی شوی دی او له 2 کالو دی ته هغې سره خپله زندګي تېره او ته خپل دویم خاوند سره ښه خوشحاله ده. زموږ سره ته نن معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.